امام پسې به کم کس شاته ولاړي، امام پسې به اقامت کم کس کوي، اسانه خبره. امام پسې به کوشش هغه کس کوي د اقامت چې هغه کې د جمع ورکولو اهلیت وي، جمع ورکولو اهلیت پکې وي. ولې؟ صاحب امام ته عذر پیښ شو او د سلام واړه او دی لاړو، نو چې دا شاته سړی ولاړ دی چې دی دومره کور چې دی جمع ورکولی شي، چې دی رامخکې شي او دی جمع ورکړي، داسې سړی به اقامت کوي. زمونږ خفه کېږو بنه زمونږ خو دلته سیسټم لږ اخوا دی خوا دی، ولکه شرعي مسله دا ده چې اقامت دا به هغه کس کوي چې کوم کې د جمع ورکولو لیاقت وي، هغه جمع ورکولی شي، نو هغه به شاته ودرېږي او خوا کې ورسره بیا چې کوم دی نور مقتدیان دا ودرېدی شي. مشران به نږدې نږدې امام ته ودرېږي، دا نه چې مشران به هغه ځای کې ولاړ او کشران. یو اهمه مسله بله زمونږ دلته زیاتر داسې کېږي چې دې طرف ته ټول مشران ولاړ، دې طرف ته زیاتر کشران ولاړ، داسې وینم. ګوره جي دا اولنی صف دا د امام سره چې کوم دویم نمبر صف دی دا د مشرانو صف دی. مشران به کوشش دا کوي چې دوی به امام سره امام خوا خوا کې داسې شا شاته ودرېږي، هغه ګوټ ته هغه ګوټ ته به نه ودرېږي، څه مشران دلته او څه دلته، دا ټول لاړ شي دوی هغه ځای پورې سره ډک شي او دې ځای پورې ټوله لکان ولاړ. دا ډېر بد لګي چې کله مشران ختم شي یو طرف ته او بل طرف ته، نو بیا د خیر کشران راځي او هغوی سره دې ودرېږي داسې. او چې دلته کشر ولاړ وي هغه ځای کې مشر ولاړ وي، څومره بد لګي چې بار نه کس راځي لکه دا څه کوي. کشرانو کې چې عقل نشته د مشرانو په ځای ولاړ وي، حالانکې مشران په خپله وروستو راغلي وي. کشران مخکې راشي مشران وروستو راشي، نو کشران خو به خامخا بیا جمع سره نږدې دلته ودرېږي او مشران چې راشي هلته به ودرېږي. اول خو کوشش دا کوي چې مشران مخکې مانځله راځي. روټۍ مونږ هم دې وخت کې لا نه ده خوړلې، هغه خوړله او بیا به یې چېرته خورو. نو کوشش کوی دا چې مانځله مشران مخکې راځي، چې دا مخکې صف دې ځای پورې کم سے کم ډکي، دا کشران که راځي نو بیا به دې سیډونو ته کښېني، نو دا به خوند کوي. الله دې په دې خبرو باندې د عمل توفیق را نصیب کړي. په آخر